السلام علیکم. لومبیا خو چې کوم دی زما چینل سبسکرایبر کړئ نو سبسکرایبر یې کړئ. مونږ نن به چې کوم دی ایډز باره کې چې کوم دی خبرې کوو، ډسکشن به کوو. ایډز به چې کوم دی وایو بیماري چې کوم ده. نو ایډز چې کوم دی دا مونږ سره یو چې کوم دی بیماري ده چې دا مونږ سره د ایچ آی وي د وایرس د وجې چې کوم دی دا مونږ سره کېږي. ایچ آی وي وایرس چې کوم دی دا یې کاز کوي. اوس چې کوم د ایچ آی وي چې کوم مونږ سره پیتوجن دي وایرس دي، نو دا مونږ سره اټیک کوي په ایمیون سیستم باندې. ایمیون سیستم کې خاص کار په سی ډي 4 چې کوم سیلز دي، په ټي سیل چې کوم دی هیلپر سیل والا هم وایو، نو په دې باندې چې کوم دی دا اټیک کوي او دا چې کوم دی ختموي. چې دا کله ختم کړي نو مونږ سره چې کوم دی دا ایمیون سیستم چې کوم دی دا کمزوری شي. او بل چې کوم د مونږ سره کازز دي، نو کازز چې کوم دی دا مونږ سره د ایچ آی وي د وایرس د وجې کېږي. بل مونږ سره ټرانسمیشن چې کوم دی مونږ لکه بلډ چاله چې کوم دی ټرانسفر کوو یا مونږ ریسیپ کوو، ریسیپینټ چې کوم دي دې نه هم کېږي. شیرینګ نیډل چې کوم دی هغې د وجې هم مونږ سره کېږي. بل دا ده چې دا مونږ سره چې کوم دغه دی پیرمدر دی هغې نه هم مونږ سره چې کوم دی ټو بیبي ته ځي، مونږ سره بیبي ته چې کوم دی ټرانسفر کېږي. نو اوس که بریسټ فیډینګ هم چې کوم دی د هغې د وجې هم مونږ سره دا ټرانسفر کېږي. بل که د دې سیمټمز مونږ وګورو د ایډز چې کوم دی، نو لومبي چې کله دا چاله وشي نو دې علامات دا دي چې دا چې دې ته به مونږ دې ته به پیور کېږي، ته به ورته کېږي، الپې چې کوم دی هغه خوږېږي، بل چې کوم دی ستړیوالی به ورکې راځي، ټایرډنس چې کوم دی، او چې کوم مونږ سره لیمف نوډ دي هغلته به مونږ سره سویلینګ کېږي. که د دې مونږ اخري سټیج چې کوم سیمټمز دي هغه مونږ وګورو، نو مونږ به د دې به چې کوم دی ویټ لاس کېږي. بل دی چې کوم مونږ سره به پیور ته دلته زر زر پیور به ته به ورله کېږي. بل مونږ سره کرونیک ډایریا به ورته کېږي، خطرناکه چې کوم ډایریا دا ورته کېږي. بل مونږ سره چې کوم دی فریکوینټ انفیکشن به بار بار دته به انفیکشن کېږي، انفلمیشن به کېږي. او بل چې کوم د ایمیون سیستم کمزوری شي نو په ده به نور هم چې کوم وایرس دی، بیکټیریا دی، هغه په ده حمله کولی شي. دې چې کوم دی ټیوبرکلاسس کېږي، نمونیا به ورله کېږي، فنګل انفیکشن به ورله کېږي. که مونږ د سکین پرابلم وکړو نو سکین چې کوم مونږ سره پرابلمز کېږي دي ته نو ویکنس ورکې راشي، دې کې فټیګ راځي، او دغه رنګ چې کوم دی مونږ سره د سکین پرابلمز هم کېږي. که دې مونږ ټریټمنټ باره کې خبره وکړو نو چې کوم د دې مونږ سره ټریټمنټ دی نو هغه پوره صحیح نه دی، ځکه دې دوای صحیح علاج نشته دی. نو دې ته مونږ اے آر ټي کوو، انټي ریټرووایرل تھیراپي ورله کوو. دې تھیراپي مونږ سره چې کوم دی ډېر چې کوم ښه دی. دا دې چې کوم وینه کې ایچ آی وي وایرس وي هغې مونږ سره چې کوم لایف سایکل دی مونږ سره کموي. مخکې چې کوم دی پرېږدي نه چې دا مونږ سره ګروت وکړي، سیوا شي، سپریډ شي. بل دا چې دا مونږ سره قوت مدافعه چې کوم مونږ سره سیستم دی، ایمیون سیستم، هغه مونږ سره مضبوطېږي مونږ سره. بل چې کوم دی بار بار انفیکشن دی دا چې کوم دی پرېږدي نه. بل چې کوم دی چې کوم مریضان دي مونږ سره هغوی زندګي چې کوم دی لایف سپین چې کوم دی هغه سیوا کېږي، او د دوه نورو بیماریو نه هم مونږ سره چې کوم دی هغې نه بچ کېږي. نو دا مونږ سره د اے آر ټي چې کوم مونږ سره انټي ریټرووایرل تھیراپي ده، دا چې کوم دی د دې بینیفټس دي. او بل که دې مونږ وګورو چې دا مونږ سره سټاپ کړي چې کوم لایف سایکلز دي
هغې موږ سره چې کوم دی سټاپ کوي. خاص کار چې کوم د دې موږ چې کله لیپسپ چې کوم دی موږ سره د سټاپ شي نو دا موږ سره ګروت نشي کولی او مینټین چې کوم دی ایچ آی وي دا موږ سره مینټین سوا کېږي نه. بلکې د دې مونږه پریونشن خبره وکړو نو د دې چې کوم دی سکرینینګ بلډ مونږ سره ټیسټ کېږي. د دې چې کوم بلډز ده چې کوم پیشنټ دی کوم ریسیپینټ دی نو پکار دی چې دې مونږه سکرینینګ بلډ ټیسټ وکړو. بل دی چې مونږ چا سره شیر نه کړو نیډلز ده. بل چې کوم فیمیل پریګننټ فیمیل ده هغې ته ایچ آی وي کوي نو دې دپاره پکار دی چې مونږه اے آر ټي چې کوم انټي ریټرووایرل تھراپي ده پکار دې دپاره مونږه وکړو ځکه چې مونږ سره دا ماشوم ته ټرانسفر نشي. تھینک یو.